सहाफियों को इफ्तिखार हमारा भाई है, इफ्तिखार हमारा भाई है, इफ्तिखार हमारा भाई है, इफ्तिखार हमारा भाई है। कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दो, कातिलों को गिरफ्तार करो, कातिलों को तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, इफ्तिखार को इफ्तिखार के कातिलों को गिरफ्तार करो, मुल्ज़िमों को गिरफ्तार करो, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। کتونکو دا کمی خبری چې کیږي زمونږ افتخار احمد شهید چې څو ورځې وړاندې د چارسدي په شب قدر تحصیل کې په مین چوک کې په یو مارکیټ دننه شهید کړی شو. نن د شب قدر سیمې څومره صحافیان چې کوم دي سماجي سیاسي عوامي شخصیات او دغه شانتي تاجران دغه ټول د شب قدر د دغه نډر بېباکه تکړه شهید صحافي افتخار احمد د خاندان سره او دغه د خدماتو په رڼا کې نن د شب قدر په چوک کې یو لاریونو کو د دې نه مخکې یو تعزیتي ریفرنس شو د ختم القرآن اختتام شو او د شب قدر صحافیان دغه ځای په ځای چې کوم دی د ختم القرآن پرون هم شو نن هم ډېر غټ ختم القرآن شو او په دې کې مختلفو مکتب فکر خلکو چې کوم دی هغه ګډون کو. نن موږ دغه غوښتنه کوو موږ کله خو انتظامی ته دغه نه وایو چې موږ له داسې قاتل راکړي چې قاتل نه وي موږ به تاسو داسې پرشر هم نه راوړو. موږ صحافیان الحمدلله خپل تپوس کولی شو دا مو وایه چې دا کوم صحافیان تا دي شب قدر صحافیانو سره دې وخت کې د ټول پاکستان صحافیان ولاړ دي او د شب قدر صحافیان دا د اوسپنې نینې چې دوی صحافت چې کوم دی دا په ټول پاکستان کې بیا په پښتونخوا کې بیا په چارسده کې د ټولو نه سخت تحصیل چې کوم دی هغه شب قدر دی. خو زه دې صحافیانو ته سلام پیش کوم چې په داسې حالاتو کې دوی خپل صحافت چې کوم دی جاري ساتلی دی. افتخار احمد لاړه په کوم جرم کې لاړه ولې د هغه وینه توی شوله کم عوامل چې کوم دي په هغې به بیا خبرې کوو چې کم مخې ته راشي په هغې به بیا خبرې کوو. دلته کې په دې شب قدر کې ډرګ مافیا د حد نه زیاته دلته کې بتخور د حد نه زیاته دلته کې دغه شانتې خلک چې ډس کوي او ځي دا ډېر زیات دي. نو نن الحمدلله شب قدر صحافیان چې زموږ د شعورونه کومه خبره کوو دوی همیشه موږ ګټلي وو او دوی په یو هیډ سره چې کوم دی په اتفاق او اتحاد سره څه ملګري چې هغه انتظامي سره په رابطه کې دي څه ملګري چې هغه په چوک کې وي څه ملګري چې هغوی د هلته دعاګانو کې ناست وي. نو په دغې لحاظ سره مختلف خبرې چې کوم دی هغه مخې ته راتلي خو دا خبره درته په ډاګه کومه چې شب قدر ټول صحافیان چې کوم دي په یو ځای دي مشران راغلي دي. یو مشر سره به خبرې اترې کوو شاهد اقبال صاحب زموږ سره تکړه جرنالست تعلق د دې سیمې سره تعلق ساتي پېښور کې وي نن په دغه واک کې زموږ سره شریک دی شاهد اقبال صاحب. نن چې کوم دا ریفرنس شو څه وایې په دې مقام؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه په ذاتي توګه باندې د افتخار قتل چې کوم دی د پوره شب قدر د اولس قتل ګڼم او دې سره سره زه د صحافتي برادرۍ خو په اول کې ګڼم او بیا د پوره د دعاوا او د شب قدر او د ضلع چارسدي په ولسوالۍ په کچ د افتخار قتل چې کوم دی نو دا یو بېمانه او بزدلانه اقدام ګڼم او د متعلقه چارواکونه که هغه ډسټرکټ ایډمنسټریشن دی که هغه زموږ تحصیل ایډمنسټریشن دی که هغه پولیس ډپارټمنټ دی د هغې نه د دې پلیټفارم نه یو پرزوره مطالبه کوم چې د افتخار شهید قاتلان دی فوري طور باندې گرفتار کړي شي او د افتخار شهید د قتل په درنو ټکو کې غندنه کوم. دین علاوه د متعلقه ډیپټي کمشنر صاحب نه ریټایرډ کیپټن عبدالرحمن صاحب نه غوښتنه کوم چې چونکې د شهید واړه بچي پاتې شو نو د دې په حق له د یو خصوصي فنډ د ریلیز فوری حکم جاری کړی شي. ډېره مهرباني. ډېره مننه. قاتلوں کو گرفتار کرو. افتخار کے قاتلوں کو گرفتار کرو. افتخار کے قاتلوں کو گرفتار کرو. صحافیوں کو تحفظ دو. صحافیوں کو تحفظ دو. کتونکو څنګه چې خبره شوه موږ د صوبایي حکومت نه د ایم این اے نه د دې ځای د ایم پی اے نه دې وخت کې موجوده ایم این اے شته دي څوک د هغه ته سابقه نه وي هغه ښه وس کېږي او منسټر صاحب د دې ځای نه دی د افتخار احمد شهید دغه صحافت و واړه بچي پاتې شوي موږ سره احمد علي رور ولاړ دی د تېرو 15 کالو راسې شاهروم عبدشاه دا ډېر یو ځای پاتې شوي دي. نو د هغه د ژوند باره کې به راسره څو خبرې شریکوي او دغه شهادت ته
کم نظر کوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان وروره تا د افتخار د ژوند حوالې سره خبره وکړه، نو هغه سره زما پیژنګلو یا هغه سره زما صحافتي ورورولي تقریبا د 15 کالو راسې روانه وه. افتخار یو نډر بېباک او ډېر جرأتمند صحافي و. هغه چېرې هم د کم ایشو باندې یا کم مسله باندې د خپل صحافتي سرګرمیانې په هغې باندې د خوب په وجه باندې متاثر کړي نه دي. هغه د شب قدر د ولس د مسلو حوالې سره ډېر خدمات دي. د علاقې په سطح چې کومه مسله وه هغه مسله ډېر په بهادرۍ سره راوچته کړې ده، او نه یوازې صحافتي سرګرمیانو کې هغه برابر حصه اخیستې ده، بلکې که سوشل اکټیویټیز ته هم موږ د هغه په ژوند نظر واچو نو خیر ښېګړه کې هم د هغه کردار د چا نه کم نه و. هغه به د خیر ښېګړې چې څومره ادارې دي، تنظیمونه دي، هغوی سره کومک کو، هغوی سره به یې مرسته کوله، او همدغه وجه وه چې هغه د هغه صحافتي سرګرمیانې چې وي هغه د شب قدر په صحافتي سرګرمیانو کې د ټولو نه زیاتې ښکاره وي. بل زه دا خبره هم په ډاګه کوم چې افتخار داسې صحافت نه و کړی چې هغه خپل صحافت د سمجوتي ښکار کړی، بلکې هغه به عموما دا خبره ښه په ډاګه کوله چې کومه مسله به کوم ځای کې به کمې و، کوم ځای کې به بیشي و، هغه بلا خوف بلا ججک هغه مسله هغه شان راوچته کړې څنګه چې د هغه مسلې نوعیت یا د هغې شکل و. د هغې نه علاوه زه د هغوی د شهادت په حوالې سره هم دا خبره وکړم چې افتخار د صحافي سره ډېر نیک انسان هم و، د صوم و صلات بالکل پابند و. د هغې نه علاوه ذکر اذکار د هغوی خپله تعلق د یو مذهبي کورنۍ سره و، او هغه د مذهبي لحاظ سره هم ډېر ټینګ او کلک مسلمان هم و. د هغوی چې کوم دغه پیښه مخې ته راغلې په هغه وژل شوی دی، هغه شهید شوی دی، دا یو ډېر بزدلانه اقدام دی. زه دغه غوښتنه لرم چې اوسه پورې خو د پولیس چې په دې کې کم پیشرفت دی، الحمدلله ټول صحافتي ورورولي هغوی سره پوره مرسته کوي، او موږ د هغوی نه تر دې حده پورې مطمئن یو چې د هغوی کم پراګرس روان دی، هغوی کم منډې ترړې روانې دي، یقینا د هغوی په کوششونو کې شک نشته. اوس موږ دغه یو مطالبه ده چې موږ نور صبر نشو کولی، زر تر زره د موږ ته خپل ملزم په ډاګه کړي او هغه د خپل کیفر کردار ته ورسوي. ډېره مننه کتونکو، د 3 بجو نه دغه اجلاس روان و، مازدیګر بانک شوی دی. په سور طلاق نور باندې نن د شب قدر صحافیان دغه خپل رور لپاره د هغه خدمات حوالې سره چې کوم خفګان څرګندوي، نو انتظامي ته موږ دا وایو یا په موږ احسان نه دی، دا ستاسو کار دی، او دا داسې چیلنجي مرګ هم نه دی چې په غیر او په دغه کې وجلي، خاص په چوک کې د ستاسو د تاڼۍ د لاندې وجلې دی. نو برخل په دغې خو بیا خبرې کوو. نن چې کوم لایحه عمل توی شو، شاه صاحب زموږ سره دی، زموږ دلته کې مشر شاه صاحب څه وایي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. د افتخار شهادت دا د یو کس شهادت نه دی، دا د ټولو صحافیانو شهادت دی، بلکې دا د انسانیت شهادت دی. افتخار مرګ زموږ دپاره د هغه خاندان دپاره خو نه هېرېدونکی دی، خو زموږ دپاره زموږ د علاقې د خلکو لپاره خاص کر صحافیانو نه بالکل نه هېرېږي. نن هغه لاړ، خو د شبقر د صحافیانو کور تاله شو. موږ د انتظامیې نه خصوصا خپل صوبایي حکومت نه دا مطالبه کوو چې یاره د هغه خاندان لري خصوصي پیکیج اعلان وکړي، ځکه چې صحافیان خو ټولې دنیا ته معلوم دی چې یو اعزازیت ورباندې قوم خدمت کوي، نه د دوی څه تنخوا وي نه څه پیکیج وي، او ادارې ته هم دا اپیل کوو چې یاره د هغه د خاندانو د بچو لپاره خصوصي پیکیج اعلان وکړي. ډېره مننه. ډېره مننه عابد شاه صاحب. دا ډېر نږدې چې کوم ملګري دا ټول صحافیانو سره ډېر نږدې پاتې شوي، پروګرام به ډېر اوږدېږي، ولې چې موږ سره پکې ډېر سماجي او سیاسي مشران هم موجود دي، خو دوی سره به خبرې اترې څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې ملګرو وویلې، نو پرونه پورې خو د هغې چې کوم د تدفین او رسومات و اسلامي طریقې سره زموږ ټول کمیونټي هغې کې مصروفه وه. د هغې نه علاوه څومره چې د پولیس پراګرس دی، نو موږ د هغې نه اوسه پورې سیټسفاید یو، خو بیا موږ د سټیټ نه دا ډیمانډ کوو چې دا مطلب نورې څومره ایجنسۍ دي هغه مطلب دا دی چې د پولیس په دې کې کوارډینیشن وکړي، ځکه چې نن 5مه ورځ ده د افتخار به چې کم قاتل دی هغه د میډیا مخې ته رانغی، هغه اعتراف ونه کړی شو. نو موږ چې نورې څومره ریاستي ادارې دي د هغې نه زموږ دا ډیمانډ دی چې هغې د پولیس سره په دې کیس کې برابر کوآپریشن وکړي، او دا داسې د هر انسان قتل چې دی وي دا د ټول انسانیت قتل دی.
خو موږ دا و چې د افتخار بی قتل دی دا د ټول شب قدر دا د ټول ډسټرکټ 400 قتل دی صحافي د معاشري سترګې وي نو موږ دا و چې دا داسې لو پروفایل کیس نه دی های پروفایل کیس دی دا نو چې څنګه دا یو های پروفایل کیس دی د دې دغه رنګ فالو اپ هم وشي او دا یو ډیمانډ بیا هم کو څنګه چې تاسو ویل چې شب قدر په ټول ډسټرکټ کې نه په ټول زمونږ په کې پی کې کې د ټولو نه سینسیټیو تحصیل دی نو که دلته صحافتي برادري خپل فرایض سرانجاموي نو هغه ډېر زیات مشکلاتو سره مخ او مختلف مافیا ساغي مقابله کوي نو زمونږ یو ورور خو شهید کړی شو خو دلته زمونږ د 50 صحافیانو کمیونټي ده نو هغې ته هم تحفظ ورکړی شي او موږ دا یو ډیمانډ کوو چې یاره د راروان مستقبل لپاره مستقبل کې د صحافیانو لپاره حکومت ریاستي ادارې یو داسې لایحه عمل جوړ کړي چې بل زموږ یو ملګري سره داسې پیښه ونه کړي شي ډیره زیاته مننه کتونکو دلته کې شب قدر صحافیان حوالې سره چې کومه خبره وکړه دوی ډېر په سخته کې صحافت کوي خو د چا صفت کې نو ډېر ښه سړی دی او غلطۍ ورته په ګوته کې نو دا لیپاپه صحافي دی او دا لیپاپه صحافي چې کوم دی دا د دوی کار دی چې دوی دی حکومت والا هغه یې اوس په دې لار باندې روانو نو په بغو بقیرته وکتل نه ظالمه لږه همدردي خو را سره وکړه زمونږ یو ورور چې ستاسې 2 کاله خدمت وکړو 2 کاله خو موږ به هلې د دې د پي ټي آی منو چې موږ له شهید پیکج اعلان وکړي موږ سره دلته کې اکرم شاه جي صاحب هم ناست دی دلته موږ سره جماعت اسلامي والا هم دي او دلته کې ډېر ملګري دي پکې مختلف د ډرګ اسپتالونو جمعیت علما اسلام د هرې پارټۍ را سره دي خو یو دا غوړ منګي نه دي خدای دې دوی پی کې خدا ده اوس هم د سره وخت شته دی چې تر څومره له دې شهید پیکج اعلان نه وي کړی نو دې شب قدر صحافیان چې کوم دی دوی ډېرې سختې تېرې شوې تاسو سره ډېرې سختې برداشت کړې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې مرګرو ویلې افتخار شهید باره کې چې داسې مطلب په یو 13 مخکې شپو کې ډېر په ظلم سره هغه شهید کړی شوی دی منګه په پولیس باندې تور نه لګو چونکه پولیس خپل هلې ځلې کړي دي خو موږ د پولیس نه دا توقع ساتو بلکې خصوصا زمونږ د شب قدر سچو ګلشید خان چې هغه یو قابل افسر دی او دا امید لرو چې ان شاء الله زر تر زر موږ ته د قاتلان چې کم دی په متخراخکاره کې او کیفر کردار ته به ورسي بل خبره دا ده چې افتخار شهید چې کم دی د علاقې او د قوم ډیر زیات خدمت کړي د قلم په ذریعه سره د لیک په ذریعه سره هغه ډیر غټ خدمت کړي نو زه سیاسي خلکو ته وایم چې تاسو به هر دستور او هر پروګرام به همدا افتخار به چې دا بازیرو او تاسو له به کورج درکاو زه هغه ټول سیاسي جماعتونو ته هم چې راځي د ټولو صحافیانو ورونو سره په شریکه ودرېږئ او ملاتړ جوړ شي نن دا مسله چې کم دی په صحافیانو ورونو راغلې ده خو سبا په ما او تام راتلی شي په دې بازار کې زم ګرځم په دې بازار کې زمونږ نور سیاسي سماجي رونه هم ګرځي بله خبره څنګه چې شهید پیکج پولیس والا ته ملاویږي محکمو ته ملاویږي دا صحافیم یو د فرنٹ لاین چې کم دی دا یو کردار ادا کوي په هر ځای کې په فرنٹ لاین باندې هم دا صحافي که د پولیس کوریج خبره راځي که د هغوی پروګرس رپورټ سي نو هغه هم دا صحافیان رونه شیر کوي نو زه وایم زه دا مطالبه کوم د الله چارواکو نه خصوصا د سی ام صاحب نه او چونکې اوس زمونږ منسټر هم د علاقې د عارف احمدزی صاحب هغه نه مطالبه کوم چې برای کرم د افتخار زمونږ د دې ټولې علاقې بچي او د دې ټولې علاقې ورورو داغه ماشومان بچی پاتې شو اده په شهید پیکج کې راولي او زه یو بل مطالبه کوم چې د افتخار شهید په نوم باندې د چوک کې یو زیاده هغه کې مقرر کړي چې هغه د افتخار شهید په نوم باندې شي او هغه روډ د افتخار شهید په نوم باندې ډیره زیاته مننه د ماشومان حوالې سره به ستاسو خدمات څه به وایي زه د الخدمت فاونډیشن ضلع 400 د اړخ نه د افتخار شهید چې کوم ماشومان دي د هغې د تعلیمي اخراجاتو برابرولو لپاره کوم واړه ماشومان دي سکول ګوینګ ماشومان دي هغه به انشاءالله الخدمت فاونډیشن ضلع 400 د هغې اخراجات برداشت کوي خو د هغې نه علاوه زه د حکومت نه دا مطالبه ضرور کوم چې صرف دا ذمهداري ستاسو دا خدا چې قاتلان به هم تاسو ګرفتاروئ او قرار واقعي سزا به هم ورکوئ خو ورسره د دې چې کوم فیملیز دي د هغې دپاره د شهدا پیکج ضرور اعلان وکړي او دا ضروري دی ځکه چې د دې وروسته چې کوم ضروریات دي د هغې د برابرولو لپاره د حکومت دا ذمهداري جوړیږي چې هغې له دا اعلان ضرور کړي ډېره مننه الحمدلله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده زه د MC2 د جمعیت مولانا محمد علي تاسو ته مخاطب یم چونکې افتخار احمد شهید
زما د خلقین او ما د مخامخ کور دی او تقریبا په ناسو ملګرو کې چا سره چې وخت تیر شوی هغه یې پیژني او بیا به موږ ښه پیژنو ځکه زما ګاونډي تیر شوی دی تقریبا د 15 کالونه او تقریبا د 15 د 40 کالو رئیس چې کوم دی ورسره زموږ تعلق تیر شوی دی ډېر زبردست بهترین انسان و تقریبا 3 ماشومان 3 بچی اوس هم د خیره سره علم کوي د هغې ماته علم دی او 3 ماشومان چې کوم دي زامن په هغې کې 2 حافظان دي نو پرې لنډه دا کم مجلس چې نو په دې کې زه نه وینم چې داسې به څوک داسې وي چې هغه دیني لحاظ سره په دغه کې چې کوم دي هغه شروع وي او هغه الله رب الجلال هغه استعداد قوت طاقت ورکړی چې سره دغه غریبۍ چې کوم دي خپلو بچو چې کوم دي دیني او دنیاوي چې کوم دي د هغه پرورش کوشش کړی دی مشرې زوی تقریبا په فاینل کې تقریبا هغه میډیکل کوي په دې غربت کې چې کوم دي هغه دغه بچی دغه سټیج ته ورسو نو موږ حکومت ته چې کوم دي پرزور اپیل کوو د ټول ملګرو په وساطت سره هر پارټي ولا ملګری تقریبا موږ سره موجود دي چې دله چې کوم دي پس نه اسه طریقې سره چې کوم دي څنګه نور دغه د وظیفې مقرریږي دغه شان دي زموږ د رور وای ترم چې کوم دي وظیفه مقرر شي چې د دې بچو د دې ماشومانو د بهترین مستقبل لپاره چې کوم دي څنګه هغه کوششونه کړي دي او کوم خوبونه هغه لیدلي دي چې هغه خوبونه چې کوم دي سر ته ورسیږي ډېره مننه مولانا صاحب چې کوم دی رحمت علي مومن راشه لیک پته سو خبرې سوای د ټیم مشته منځ ټیم دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم څنګه موږ نن راغون شوي کوم افتخار رور چې موږ شهید کړی شوی دی بېدردۍ سره نو د هغې حوالې سره زموږ څومره سیاسي جماعتونه دي زموږ صحابي برادري چې د هغې سره انشاءالله موږ څنګ په څنګ باندې ولاړې او د خپل وس نه به انشاءالله کې خیر موږ زیات کوشش کوو د ملګرو خو دغه د شهید پیکیج مطالبه وکړه دغه سره زه اتفاق کوم او دې نه علاوه یو خبره بله کومه که چېرته د افتخار قاتلان دا گرفتار نه کړی شو نو زه د میډیا په وساطت باندې دا یو خبره کومه چې انشاءالله کیر دا تحصیل شب قدر برته د هغې پورې موږ من کړي او موږ به ټول څومره سیاسي جماعتونه چې هر مکتب فکر خلک دي ابه موږ روباط ورته هغې پورې موږ ناست یو زموږ د حکومت نه مطالبه ده زموږ د ډي پي او صاحب نه مطالبه ده زموږ ډي سي پي صاحب نه مطالبه ده چېرې دغه قاتلان دي فوري ګرفتار کړی شي دا داسې نه شي چې دا مړه چېرته په یو شاړه کې شوې ده په غرونو کې شوې ده په مین سټي د تحصیل شب قدر په مین چوک کې دا واقع شوې ده نو زه د حکومت نه یو مطالبه کوم چې یاره دغه قاتلان دي ګرفتار کړي چې که چېرته ګرفتار نه کړی شو نو انشاءالله کیر بیا موږ احتجاج کوو موږ به ټول تحصیل شب قدر روباسو تر د هغې پورې به ناست وي چې بیا موږ افتخار رور ته انصاف نه میلاو شوی ځکه چې دا صحافت یا د صحافین دا د علاقې یا د معاشري سترګې وي د هغې زړه وي دا زموږ احساسات زموږ جذبات دا وړاندې کوي نو زموږ احتجاج شو تعزیت شو او د هغې په حق کې دعا وشوه الله تعالی دې د هغې شهادت قبول کړي مونږ د دې واقعې پر زور مذمت کوو او زه د جماعت اسلامي ضلع 400 ډیپټي جنرال سیکرټري په حیثیت باندې په دې چوک کې د ملګرو سره شانه بشانه ولاړ یم او دا اعلان ورسره کوم چې انشاءالله هر قسمه تعاون ته ضرورت وي مونږ به دې سره اوږه په اوږه وي او مونږ د حکومت نه مطالبه کوو چې د دې ملزمان د گرفتار کړی شي او هغې ته د واقعي سزا ورکړی شي او دا صحافیان چې دي دا د معاشرې دپاره د حق او د باطل په جنګ کې لګیا دي خپل اوقات صرف کوي لہذا دا د معاشرې دپاره بنا سترګه ده که دا سترګه مړنده شي نو معاشره به ډېره ګډوډي نو لہذا د دې دا خدمات موږ دې ته خراج تحسین پیش کوو او د دې د تعزیت کې او د دې د تکلیف کې او د دې د سخته کې موږ دې سره اوږه په اوږه یو او انشاءالله همیشه دپاره به ورسره ولاړ یو ډېره مننه جي ډېره مننه کتونکو موږ سره قومي وطن پارټۍ اخترګل صاحب چې کوم دي د مسلم لیگ نون د جمعیت علماء اسلام جماعت اسلامي پیپل پارټۍ د ټولو سیاسي ګوندونو شب قدر چې کوم دی هغه د 400 د شب قدر صحافیانو سره څنګ په څنګ ولاړ دي دا افتخار احمد شهید دا تصویر وګوره په دې چوک کې لګېدلی دی څه خبرې خو موږ د مولانا صاحب ورنور چې موږ سره مخامخ کور دی 3 بچی چې کوم دی علم کوي خدای پاک په ډېر رحم کړو ډېرې ښکلې ورځې شپې هغه خدای پاک ورکړي شهید چې کوم دی کلم نه مري خو دا ضرور وایو چې موږ په ارام نیو ناست د شب قدر صحافیانو ته تحفظ ورکړي شي ورسره اصل قاتلان دې منځ ته راوستي شي او رانوستی شو نو زموږ دغه احتجاجي تحریک به بیا صوبې ته او بیا به اسلام آباد ته چې کوم دي زه په خپلو دعاګانو کې میاد ساتئ زموږ په دعاګانو کې الله پاک دې د هغه خاندان له صبر ورکړي الله دې زموږ د شب قدر صحافیانو له صبر ورکړي ځکه چې د هغوی ډېر نږدې جګري دوست دی او جګري دوست دی چې احمد علي راته خبره کوله چې د ماسخوان مونځ هم یو ځای وکړو
او د ماښام مونځ نه زه کور ته لاړم او ماسخوتن مونځ نه رالم او اطلاع راله چې هغه خو وفات شو. نو الله دې صحافیانو لم صبر وکړي. بل د تاجرانو سره د دکاندارانو سره ورورولي وه چې لاندې به راکوشو نو دا یو ښکلی چوک دی. نو الله دې شب قدر بازار د دکاندارانو له خو هم صبر ورکړي او الله دې اصلي قاتلان چې کوم دی هغه مخې ته راولي او الله دې په دې انتظامیه کې په دې پولیس کې دا برکت واچي چې دوی خپله ډیوټي په ایماندارۍ سره وکړي او موږ له اصلي قاتلان راولي. ډېر